دا الله پاک ستا روزي لیکل ته الله پاک بچ کړي او نیکست شوی مې ته نه بچ کېږي. یو اجړا مې قتل کړی و په موټر وی باندې او تا به سوځوم او په دې کې فایرینګ شو کمره کې ډېر زیات فایرینګ شو نو زه پوه نه شوم په ځان باندې زه کېناستم. جی دا زما کمره ده او دا زما د ټول فرینډ کمره ده کوم چې ما سره پاتې کېږي د هغو کمرې دي. جی په ما باندې دا بېګا فایرینګ شوی دا وګوره 25-30 ډزې شوي دي. دا خو ډېرې زیاتې ډزې په تاسو باندې 25-30 ډزې شوي دي او زه کمره کې وم او زه لاندې چې راووتم چې دلته نه لیټ دا ډزې د دې طرف نه کړي دي؟ دا دې بره چت مې کړي دي. دا مخامخ چې دا ځای دی دا چت دی جي د دې ځای نه دې باندې ودرېدو دلته نه ورتېدو او د دې ځای کې فایرینګ وکړو خو دا 25-30 ډزې کړي دي په دې باندې. که ماته انصاف جي نه میلاوېږي نو زه بیا به خودکشي وکړم ولې چې ځان به مړ کړم ولې چې نور ما سره لاره نشته او زموږ څوک اوري نو موږ هم انسانان د دې معاشرې اوسېدونکي یو په دې معاشره کې اوسېږو او هم د دې پښتنو بچي یو انسانان یو. بسم الله الرحمن الرحیم. دې وخت کې زه موجود یم په ثوابۍ کې ما سره موجود ده ماریا او تاسو ته به پته وي یو څو ورځې مخکې هم یو ایشو راغلی و د ټرانسجنډرز کمیونټي ماریا چې دا نو دا هم د خپل ژوند امن غواړي. بیګا په دې باندې ډزې شوي دي په دې کمره کې دا بچ شوې ده د دې یو ملګرې وه هغه لګېدلې ده. ماریا چې ده نو هغه یو انسان دی ورته وایي چې ما سره په زور باندې تعلق ساتي او هغه ورته وایي چې زه در سره تعلق نه ساتم. زه خو حیران په دې باندې یم چې دا خو الله تعالی پیدا کړي دي بدقسمتۍ نه په دې معاشره کې څوک هم دی نه اکسپټ کوي خپل مور او پلار یې نه اکسپټ کوي خپل سوسایټي نه اکسپټ کوي دی راشي دلته د یوازې یو ژوند تېروي په هغې کې بیا په داسې خلکو باندې دی وړي چې هغه ورته وایي چې زه به تا مړه کړم که ته زما خبره نه منې که زه به تا سره داسې کار وکړم چې ته به یاد ساتې او بیا دومره زورورتیا چې د ثوابۍ په ښار په منځ کې هغه راځي او دلته ډزې کوي او بیا دې ځای نه داسې واپس وځي. نو زما په خیال دا د هغه چیلنج دی ریاست ته چې زه ډېر زیات زورور یم یا ما سره پیسه ډېره ده یا زما نه څوک تپوس نشي کولی. دا هم د دې سوسایټي حصه ده او موږ ټولو ته دا پکار دی چې ظلم که هغه هر چا سره کېږي چې هغه انسان وي الله پیدا کړي وي پکار دی چې موږ هغوی سره ودرېږو. السلام علیکم جی زه یم ماریا ثوابي نه خبرې کوم جی. بیګا پرون نابل زما سره داسې واقعه وشوه چې یو څو ورځې پهله دې کس موږ له دمکیانې هم راکولې دا مردان کس دی جی نو هغه موږ له دمکیانې راکولې یو 3 میاشتو نه پهله د یو فنکشن ته تو راتو خو فنکشن ته به تو راتو خو ما به دی زه به ورسره فنکشن ته تلم راتم پیسې میسې به یې راکولې خو داسې کار و چې د فنکشن نه بعد چې زه خپل ځای ته رالم نو ده ما ته وایي چې ته به خپل فیملي پرېږدي خپل ملګري سره به تعلق پرېږدي او زه چې څه یم هغه به کوې. نو بیا ما د ثوابۍ پرېښوده زه فنکشن مې پرېښوده زه فنکشن 3 میاشتې نه یم تللی زه خپل فیملي کور کې وم د فیملي کور نه به چې زه دلته د پلازې ته رالم یا به زه د هغه ځای نه ایونټ باندې بل چېرته فنکشن ته تلم نو دې ځای نه به یا چا نه معلومات وکړل چې ماریا خو دې فنکشن ته تللې ده یا بیا هلته هغو له پیسې سینډ کړلې یا به پیسې ولېږلې نو هغه ورته زما معلومات ورکړو چې ماریا به پلانکي ځای کې په فنکشن کې ده. نو هلته به دوی به ما اټیک وکړو خو موږ به میسټیک وشو چې موږ به بچ شو یا به زه بچ شوم یا به دا کس چې دی نو ما ته کال وکړو دمکي به یې ما لاکړه په وټسپ باندې رونګ نمبر به ما خو دې بلاک کړی دی په رونګ نمبر به یې ما له دمکي راکړه چې ما ته وایي چې ماریا ته په پلانکي فنکشن کې چې ته کوم ځای وین هلته نه تا مانه میسټیک وشو ته مانه بچ وې زه الله پاک ستا روزي لیکل ته الله پاک بچ کړې او نیکست شوی مې ته نه بچ کېږي یو اجړا مې قتل کړی و په موټر وی باندې او تا به سوځوم تا سره به داسې عمل کوم چې تا به خلک نه پېژني تا به دا معاشره خلک نه پېژني تا نو خلک عبرت اخلي نو ما بلاک کړو ما هېڅ هم ونه وي زه خپل فیملي کور کې هم یېرېدم خپل ځای ته نه راتلم. بیا چې زه خپل ځای ته پرون بله ورځ یو څو ورځې بعد رالم خپل کمرې ته راغلم نو ما کپړې مپړې وینځلې او مونځ مې وکړو زه کمرې ته رالم زما ملګری داسې ملا شو نو ما موبایل چارج ته لګولو او په دې کې فایرینګ شو کمره کې ډېر زیات فایرینګ شو نو زه پوه نه شوم په ځان باندې زه کېناستم او خپلې ملګري ته ما ته کېنه صبر وکړه نو دې کې بیا موږ هسپتال ته هغه ورسوو ما سره دا واقعه وشوه نو زه یم چې ما ته انصاف میلاو شي او زما په دې اواز باندې ٹھیک شو جی. مونږ راتلو مقصد دا دی چې چېرته هم ټرانسجنډر کمیونټي سره څه ظلم زیاتي وشي موږ سره رابطه وکړي نو به حیثیت مسلمان به حیثیت انسان دا زموږ فرض جوړیږي چې موږ لاړ شو دی له آواز اوچت کړو او موږ هم دا غواړو چې چاته هم دا حق نه دی حاصل چې هغه په چا باندې په زبردستۍ تعلق وساتي. زما د خیبر پښتونخوا مشرانو ته د ثوابۍ مشرانو ته د ریاستي ادارو مشرانو ته دا ریکوست دی چې برای مهرباني دوی ته تاسو امن ورکړئ او دوی ته د ژوند تېرولو حق ورکړئ. شکریه.